زمودا شاذلي مفتي آباد الحاج محمد يوسف سيد دام بركاته العالية التشريف راوي وزمودا شيخ القرآن والحديث زينة المفتيين لكي بيجي فخر حضرت مولانا مفتي عبد الله شاه سيد دام بركاته العالية دام فرزند الجمن جناب حضرت مولانا قاري خالد شاه سيد دام بركاته العالية التشريف راوي وزمودا دا بيجي دير مايناس صحابي سينيور صحابي دير ندر بيباك او دير بهادر شخصيت دي زمان دلغا محفل عالمي محفل حسن الدراس الذي نشر الاشاعات بدير اعلى ستواني وكو مراد زمان دينا الفان شيخ فوسي دي الحمد لله قران سليمين مدرسي وجماعات سليمين حافظ وعالم سليمين قارئ سليمين الحمد لله عليكم تشريف راوړي جټورو مېلمنو ته علماء کرامو ته قرآن عظامو ته زه خیر مقدم او هرکلی وایم چونکې زموږ د مردان نه چې کوم راغلي مېلمه دی فضيلة الشيخ أستاذ القرى زينة القرى رئيس القرى فضيلة الشيخ المقري قاري محمد فازل الوجداني صاحب دامت حياتهم ودامت بركاتهم العالية أقول دعوات وركمتي ما تشريف راوړي استاذ وړاندې رب العالمين تعرفين كلامنا سلسة تلاوتي فضيلة الشيخ المقري قاري محمد فازل وجداني صاحب دامت بركاتهم العالية قاري صاحب ما شاء الله ډېر بهترین تلاوت کوي تلفظ ادا لهجه ډېر ښکلي انداز کې وایي نو تاسو چې کوم ځای کې قاري صاحب وقف وکړي نو په محبت د ماشاءالله او د سبحان الله آواز به ورکوي ټیک ده که نه انشاءالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قدر الله حق قدره الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير إن
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما محمد فازل الوجداني سعد مدرسة علوم القرآن. ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله، بارك الله في صوتك. إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يا محمد فازل الوجداني سعد. ما شاء الله ما شاء الله، أحسن، بارك الله في صوتك. مزمار من مزامير آل داود ما شاء الله، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. حياك الله، ما شاء الله ما شاء الله. هو اجتباكم وما جعل عليكم
حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ملة أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله أحسنت ما شاء الله. بارك الله. ما شاء الله. فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم نعرة التكبير. نعرة التكبير. بعزمتي قرآن. قراء قرآن. قاري محمد فازل وجداني ساب. ما شاء الله. أحسنت. فنعم المولى ونعم النصير
والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب عليه تكبير عليه تكبير الشيخ فاضل مجراني صاحب فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم هم العالية أغوي تشريف راوړې زور دا خیر مقدم هر کړی وایم او زمونږ دا شرپاو داسې لیکي بل روحانه ستوری فضيلة الشيخ المقري محمد عكاشة حفظه الله هغوی هم تشریف راوړو ماشاءالله د دې زمونږ مدرسې فاضل هم دی او الحمدلله قراتو کې
هم د دې مدرسې نه الحمدلله دوی استفاده کړې ده. بیا په سیملي مقابله کې په لومړي نمبر، الحمدلله صوبایي مقابله کې په لومړي نمبر او قومي مقابله کې الحمدلله د پاکستان په سره باندې چې کوم قومي مقابله الحمدلله په لومړي پوزیشن باندې هم ستاسو د مدرسه علوم القرآن والسنه د شیرفو چې کوم فاضل دی المقري والشیخ فضیلة الشیخ قاری محمد عکاشه حفظه الله هغوی هم تشریف راوړل. خیر مقدم او هرکلی ورته وایم. مونځ کوو انشاءالله د مونځ نه پس به بیا انشاءالله زموږ نور قرآ عظام هغوی تلاوت کوي. خو خصوصا زه د استاذ القرآ زینة القرآ المقري والشیخ قاری سیف الله خالد صاحب رحمت برکاتهم العالیه ډېر مشکور یم. یقینا ډېر زیات مصروف او نورو د شاګردانو دستربندي وه او د هغې دستربندۍ نه یې مونږ له ټایم راکړ. خو د خپل مدرسې او د خپلو شاګردانو په خپل پروګرام روان پروګرام کې مونږ له ټایم راکړ، وخت یې راکړ. زه ډېر مشکور یم او زه د هغې شکریه په الفاظو کې نشم ادا کولی. الله رب العالمین دې ول اجر عظیم ورکړي. دا راتله، دا تلاوت، دا سعادت، دا برکتونه دې الله پاک زموږ لپاره قبول او منظور کړي. دارنګه ډېر ګڼ علما کرام موجود دي. جناب حضرت مولانا راحت الله صاحب، مفتی محمد امشار صاحب، جناب حضرت مولانا مفتی طیب الله حقانی صاحب او ډېر قرآ عظام جناب حضرت مولانا حافظ وقاري جناب حافظ قاري عبدالرحمن صاحب. ماشاءالله د دې مدرسې فضلا دي، ډېر بهترین قرآ دي. اوس جمع کوو کوم ملګري چې تیار نه وي. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد نصر الله والفتح. ما شاء الله، جاء نصر الله والفتح. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. بیا په شرقاو کې او زمونږ دا پسمانده غریب علاقه د مصر قرا د تنزانیا قرا د کراچۍ او د دلته راځي موږ ته د الله تعالی د کتاب د قرآن حکیم تلاوت کوي نو ټول به شوق سره اورو په ادب به اورو څنګه چې د قرآن حکیم د تلاوت د اورېدو آداب دي په هغه انداز به اورو. اکثر ملګري شاته ګوري ټیک ده ګرمي ده خو که تاسو دعا وکړئ انشاءالله چې بل محفل وي دې کې به انتظام دا اوس پټې موږ عاجزي کړی بره پلستر نشته دې کې مقیم طالبان دي موږ سره کلیوال طالبان دي دا مدرسه په چانده باندې دې حد ته رارسېدلې ستاسو تعاون و ستاسو چانده وه او ستاسو هغه اخلاص و الحمدلله هم د دې مدرسې طالب العلم بعضې خلک دعوې کوي بعضې خلک هسې وایي زه الحمدلله ثبوت سره وایم زموږ قاري احمد اوکاشا ضلعي مقابله الحمدلله په 1 نمبر باندې پاس کړې ده بیا صوبایي مقابله په 1 پوزیشن پاس کړې ده بیا الحمدلله قومي چې کومه مقابله وه هم د دې مدرسې طالب العلم دی الحمدلله سابقه طالب و اوس ډېر مایناز بهترین قاري دی چې بین الاقوامي عالمي محافلو کې اوس تلاوت کوي قومي چې کومه مقابله وه الحمدلله زموږ شاګرد دی بچیم دی زموږ کشر دی زموږ پې فخر دی او د شرپاو د چارسري د پښتنو پې فخر دی الحمدلله د قومي چې کومه مقابله وه پاسې کړه اوس یوه دعا به ورته بله کوئ انشاءالله دوو ملکونو ته به سرکاري سطح باندې ځي که خیر وي چې هلته که ملیشیا ته لاړل که سعودي ته لاړل هلته به د ډېرو غټو ملکونو بیا مقابله وي چې الله تعالی په هغې کې زموږ پاکستان او بیا خیبر پښتونخوا بیا چارسده او بیا دې شرپاو ته الله تعالی عزت ورکړي. زما ورونو ډېره د خوشقسمتۍ خبره ده تاسو په قرآن ماین یې د مصر قرات تاسو نه را روان دي نو ادب به کوو که نه به کوو لکه نو په ادب باندې به د هغې تلاوت اورئ الله مو ډېر خوشحاله کړه. مختصر تلاوت دپاره قاري محمد جواد ډېر بهترین تلاوت کوي همدا هم زموږ د شرپاو دی او زموږ شاګرد هم دی کشر دی او ډېر ښکلی تلاوت کوي هغې ته دعوت ورکوم قاري عبدالرحمن صاحب دې وړاندې راشي لږ 2 منټه 3 منټه تلاوت دې وکړي او انشاءالله هغې پسې به قرآن کرام هغه به راغلي بیا به تلاوت کوي او هغې پسې به دعا کېږي الله مو ډېر خوشحاله کړي. محمد فاضل وجداني صاحب دامت حیاتهم ودامت برکاتهم العلیه هغوی تشریف راوړو زه ورته هرکلی خیر مقدم و مرحبا وایم اهلا وسهلا مرحبا مرحبا بمن اتانا لكم في القلوب مكانا. زموږ مهمانان چې کوم د تنزانیا نه یا د مصر نه هغه کوم قرآن کرام دي هغوی اوس په لار دي دعاګانې کوي چې الله په خیر او عافیت باندې مجلس ته راورسوي انشاءالله عن قریب هغوی رارسېدو والا دي نه مجلس ته دغه برخه کې د جامعه فریدیه باني و محترم استاذ العلماء استاذ القراء زينة القراء فخر القراء فضيلة الشيخ المقري قاري أسد الله حقاني صاحب دامت برکاتهم العالیه ته دعوت ورکوم چې مایک ته تشریف راوړي استاد وړاندې د رب العالمین د عظیم کلامنا تلاوت کو فرمایي فضيلة الشيخ المقري قاري أسد الله حقاني صاحب.